من بين سائر الكتب الالهیہ ټول آسمانی کتابونو نه قرآن ځان له امتیازات لري. لومبنی امتیاز دا دی چې ټول کتابونه دفعه واحده په شکل د کتاب مکتوب نازلو. او قرآن کریم د مواقع او د محال په مناسبت تدریجا په کلامی انداز رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل لې. دی وجنا مشرکین مکہ پہ اعتراض کو لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. او یہود اعتراض کو لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. مکتوب پکار دے. رضا احمد چې ټول کتابونه د الله کتابونه دي او قرآن کریم دا د الله تعالی کلام دی. او کلام دا صفت د متکلم وي. موصوف دا کلام په هغه صفت چې کوم صفت د متکلم خپل وي. که متکلم حادث وي نو کلام هم حادث وي، او که متکلم قدیم وي نو دا کلام هم قدیم دی. عقیدہ اہل سنت دادا کہ اللہ تعالی متکلم پہ کلام دے او آغا کلام چی آغا موصوف تے پا صفت دا قدم بانے. تاسو خیالی کیوئے دی او صاحب دا بردی یو جامع تعبیر سے ہوکو آیات حق من الرحمن محدثۃ. آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. لکه څنګه چې الله موصوف دی په صفت د قدم، دا کلام موصوف دی په صفت د قدم، او د دې د قدم حاصل دا دی. لکه بردی والا ورپسې شعر کې وایي چې لم تقترن بزمان وهي تخبرنا. دغه آیاتو تعلق دی او خاص زمانے سره نه دی. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارم. او مذهب د معتزله دا چې صفات د باری قدیم ګڼل موجب د تعدد د قدماو دی او
تعدد د قدماو منافی د عقیدې د توحید دی او شرک پیدا کړي. جواب ورته مونږ ورکو چې تعدد د ذوات قدیمه دا منافی د عقیدې د توحید دی. نو ذات قدیم خو یو الله دی. تعدد د صفات قدیمه منافی د عقیدې د توحید سره نه دی. عمدہ وجہ ده چې سابقه کتابونه دا محرف ګرځېدلي دي ځکه دا صفت د باري نه نو تغییر قبول کړی. او قرآن دا د تغییر نه محفوظ دی ځکه چې دا صفت د باري دی. او لکه ذات د باری باندې چې تغییر نه راځي نو صفاتو د باری باندې هم تغییر نه راځي. دیو جن امام سے مذہب دے کہ یو سړي قسم وکړو لأکلمن الله عز وجل اليوم، نن به زه خدای سره خبرې کوم. امام سے فرمایي چې دې د خپل لاین ډایرکټ او لاین ډایرکټ ول معنا دا چې ولس دیو کی او وخت جایزه کې د دوه رکعاته مستودريږي. لیکن په قرآن وایي دا تکلم مع الله دی، یمین مناقض دی او د حرص نه خلاص. یمین مناقض ځکه دی چې کلام مع الله ممکن دی او حرص نه خلاص ځکه چې د خدای په کلام تکلم دا کلام مع الله دی. مشرکین اعتراض کو چې دا قرآن کتاب ولې نه نازل. الله تعالی ولو نزلناه کتابا فی قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. اللہ تعالیٰ وی کمال زید اعتراض په تقاضا دا قرآن کتاب و مکتوب نازل کرے فلمسوه بأيديهم رأوه مونوی لکه لمس بالایدی و ادراک د مدرک کی اعلی حاصل په نسبت سره قوت باصره ده. قوت باصره د حسابانه د اشتباه راتلی شي. سړی بلب ته وګوري یا نور سترګې ته وګوري باصره باندې اثر کوي. سړی وایي چې انسان را روان دی خر را روان دی. الله تعالی وایي چې باصره پرېږده کلام سواره دا کتاب لمس کړی وي چې هغه مفید د یقینیت د مقابله د باطلې دي. نو د دې جاحدین منکرین لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. دې بیا وی چې دا پر سحر اثر د مونږ باندې وشو ځکه دا کتاب ملموس زمونږ لا به معلوم کړ. حالانکه دا کتاب دې نه یا به انکار. او دویم امتیاز دا چې ثابته کتابونه دا دستور العمل د قومو او قرآن د دستور العمل کې دو سره معجزه د رسول پاک ده. تورات د موسی علیہ السلام معجزه نه ده، انجیل د حضرت عیسی معجزه نه ده، او قرآن د رسول پاک معجزه ده. او دلیل ندی باندې حدیث د مسلم شریف نبی علیہ السلام فرمائے اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء من قبلی. دا ټول د کول ضروري دي بیا په تفصیل باندې کویږي نه د سوال ځکه بیا په نور مغز کپای مانه بیا په نور مغز کپای باندې کیږي.
بیا به صرف هلته دا وایي چې په اصل سادس کې دا خبره تېره شوې وه بیا به تاسو تطبیق وایي په خپله اوتیت مثل ما اوتی الانبیاء من قبلی وانما اوتیت الذی وحیا ما ته دومره حسي معجزې راکړې شوي دي په مثل د هغې لکه نور انبیاء ته ورکړې شوي خو خاص چې ما ته کومه معجزه امتیازي راکړې شوې ده هغه دا قرآن دی وانما اوتیت الذی وحیا خبره داره چې ما ته راکړې شوې خاصه معجزه په حیث د وحي یعنی قرآن د نبی علیه الصلاة والسلام حسي معجزه چې په حواسو معلومیږي په سترګو په غوږو وغیره ذالک امام سیوطي کتاب کې لیکلی دی الخصائص الکبرى للسیوطي بیهقی کتاب کی لکھنے سے دلائل النبوہ علماء 2000 آیاتین زیات راجمع کری دی سابقان بھی یاو سردہ حسی معجزوں یا یووا یا دوا موسیٰ علیہ السلام سرانہ ہوئے زیاد سے زیادہ و امتیاز دار چې د سابقان بیاو دغه معجزې حسي وي او قرآني معجزه دا عقلي ده د دې اعجاز د په سترګو په غوږ نه معلومېږي په عقل معلومېږي او هغه معجزې وقتي وي او دا معجزه دا دائمی ده بلغنوه جمع و تدوین القرآن نبی علیہ السلام بانے قرآن حصے بنا دے دے صحابوں کو ځان د پاره لیکلي قرآن کریم نبی علیہ السلام زمانہ کی لکل کو صحابوں سره کو منتشر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام د هر حصے لپاره خصوصي اهتمام سره کوي چې دا آیتونه فلانی سورۃ سره منسلک دي او صحابه دا سورۃ د خاتمه بعد چې نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم وي نو معنا به دا و چې نوې عنوان شروع شو زمانہ دا حضرت ابوبکر کی د حضور علیہ السلام وفات پس متصل فتنے پیدا ہوئی فتنه د مانعین د زکات حضرت ابوبکر ورته جهاد اراده وکړه چې مانع د زکات عقیدتاً دا مرتد دی دیمه فتنه د مسیلمه کذاب دروژن مدعی نبوت
چې د یمامې خلک ټول ګمراه کړي او د یمامې خلک نسبی اعتبار سره بنو حنیفه بلل شو. حضرت ابوبکر د خالد ابن ولید مشرای کې پته لشکر کشي وکړه او ډېر د کمسان جنگ وشو. او یا څلور سوه بنا په اختلاف د روایتونو قراء حفاظ د قرآن پکې شهیدان شو. حضرت عمر راغی حضرت ابوبکر له لجن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن دیر قتل شي او کدارنګ حفاظ ویږي نو ما سره یره قرآن ختم نشي په یو ځای کې کتابت وکړه. حضرت ابوبکر ورته وویل كيف تأمرني أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ کم کار چې نبی علیہ السلام نه کړی څنګه وکړ؟ حتى شرح الله صدر ابي بكر لما قاله عمر. القائد اور ابو بکر دین کې دا خبر راځي چې دا عمر راي خلق زید ابن ثابت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتب وحی دې په کې له اعلی درجه کاتب لري کاتبین د وحی ولسو تقریبا صحابه کې خلفاء اربعه شامل عبد الله بن مسعود پکې حضرت معاویہ پکې ولا صحابه کتابت د وحی کو زید ابن ثابت دیر اوغست او ورته وی چې دا قرآن یو ځای جمع کول پکار دي او ورته انك رجل شاب لا نتهمك فانك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دا انتخاب مزکوکو دا مختلفو شیونو دا پارا دا انتخاب پریارٹی او ترجیحات چفلانے ولی منتخب شو ورته انك رجل شاب یو خط زوانی او دا دل ګردو والا خبره ځواني کولې شي ستا حافظه قوي ده ته مهنت کولې شي منډې تړلې والی شي لا نتهمك او دویم وجدان انك كنت تكتب الوحي لرسول الله پیغمبر اسلام وحي تابع لیکله زید ابن ثابت حضرت ابوبکر ته هم دغه خبره وکړه چې کوم هغه حضرت عمر ته کړی و چې کوم کار نبی علیه السلام نه دی کړی زه څنګه وکړم. زید ابن ثابت و حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر ابي بكر
ابو بکر قلب و دماغ کی چسنگ القا شروع ہوا دا سے القا زما قلب و دماغ کی اسے یا کتابت ہی پکار دے حذیر بن ثابت والله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی کما تا خلیفہ دا حکم کرے چې د عرب یو غر والے منته یو سر دا به ما ته نسبتا آسانو د قرآن دا ذمہ داری ډېره ګرانه خو شروع مې وکړه وكنت التمسه من الغصب واللخاف وصدور الرجال من الغصب واللخاف وصدور الرجال د کجوري د ونی د پوستک داخلي طرف داس سپینوي لکه کاغذ چا صحابه ودی باندې لیکلو چا په سپینه بکره لیکلو بکره ورته سپینه ګټه دا مرمر وند او صبح صحابه ته یادو زبا گرمیون دا ہمیں راجہ بکو حذیر ابن ثابت ہوئے سمرہ قرآن سے ماں نکلو آنکھوں میں ٹول راجہ بکو وہ یو دو آیتونا ماتا نہ ملاوی دل چھ ماتا معلوم حذیر ابن ثابت و دے جمع دا قرآن کی پخپل کتابت او پخپل حفظ باندې باغی اعتماد نه کړ فقط هغه له مؤید پیدا کو چې ما خو لیکل دي ول مؤید پکار دی دو څلور صحابه ورته تایید وی لسطو صحابه ورته تایید وی جمع تم یاد دي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب رضي بن ثابت بقل كل تكتل صحيح تاتا ملگرية جيومات ياد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ناويد سورة توبة وآياتنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دا دعايتنا ما تيادو ما سر لكريهم سوكلا تمويت نملاويدو نبخاري كده غلط حديث دي حتى وجدت آخر سورة التوبة مع ابي خزيمة الانصاري على خزيمة الانصاري مع ابي خزيمة الانصاري خدنا روایت مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی دے نامی پر تغیر راغلے بخاری کے دے مہا ابی خزیمۃ الانصاری اور ترمذی و مسند احمد کے دے مہا خزیمۃ ابن ثابت ادا تو جدا جدا خلق ہے ابو خزیمہ دا جدا سرے دے خزیمہ ابن ثابت دا جدا سرے دے ترمذی و احمد روایت کی دی مغا خزیمۃ ابن ثابت بخاری روایت کی دی مغا ابی خزیمۃ الانصاری دغه ابو خزیمہ چې د بخاری روایت کی دی دا ما ابن اوس ابن یزید کی نسوری کی وفا کی وہ پکار رچ کنا
چې تطبیق سره ترمذی او بخاری روایت کی ابو خزیمہ ابن اوس ابن یزید دی ترمذی او احمد والا روایت کی چې خزیمہ ابن ثابت راغله دی خزیمہ ابن ثابت سرا زید ابن ثابت آیات سورة الاحزاب مندلو آیات سورة التوبہ نو التراوی مانے سر خدشہ اور تعالیم شریف سورة توبہ والے منصوب کری دی حالانکہ ابن ثابت کوئی چیز سر ما آیات سورة احزاب مندلو اور دا خزیمہ ابن ثابت دا مشہور صحابی دے ذو الشہادتین پیغمبر علیہ السلام یہودی سر درہن معاملہ کرے ہو پلس غرے اور سر رہن کرے ہوا پیسی تے غستے ہوئی بے پیسی اور کرے ہوئی زغرے تے واپس کرے ہوا یہودی پہ سبال دعوہ لگا چیتا مانا زغرہ واپس ہوئے دا ماتا زر رہن دے واپس ندی راکڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته قضیت کہو ما خدا کړی درته هغه انکار وکړ به تاسو سره شواهد ما خو زغره در واپس کړی دا در سره ده تا پیسې راکړي څه شواهد نبی علیہ السلام دا چې جمع کوي وی من یشهد لی بذلک د دې گواہی به ما د پاره څوک چې ما د پیسې ورکړي دي نو دا خزیمہ ابن ثابت ذو الشهادتین پاسه ویجی زبو چتا ورکړي نو نبی علیہ السلام په خپل په وکالت جرح وکړه کیف ولم تكن حينئذ تاجب سره ما لپاره په شهادت کې ته دا موجود خو نه وي چې ما ته دا پیسې واپس کولې نو خزیمہ ابن ثابت استدلال دی رجب رضی الله تعالی عنه وتأتي إلينا بأخبار السماء فنصدقك ته مونږ د اسمان خبرونه راړي چې نن خدای داوي او نن داوي او نن داوي مونږ ته څه پته چې خدای را لګړي کنه او چې ته وایې چې خدای را لګړي مونږ یې فورا تصدیق کوو چې دروغ نه وایي نو چې د اسمان خبرونه چې مونږ ستاسو تصدیق کوو نو د یو زغره پیسو کې مونږ ستاسو تصدیق نه کوو ته دروغ وایي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې استدلال باندې دومره خوشاله شو چې دغه یو قانوني ایکسپشن ورکړ حالانکہ دنیا کی قانونی ضابطہ دا ده چې د هر شی د ثبوت لپاره مدعی له دوه گواهان پکار دي څه پکار دي دوه گواهان اوس یو سره دنیا کې د ټول نه معتمد سره دي او که یوازې هغه چا لپاره عدالت کې پیښ شو نو عدالت قانونا دغه په گواهی باندې فیصله کوله نشي دویم سره ورسره پکار دي ایور کا ابو بکر هم چا لپاره گواهی وکړه حضرت ابو بکر سره بل مرګره پکار دي د قانون تقاضا ده او نبی رسول الله خزیمہ ابن ثابت لا یو خصوصیت ورکړه به من یشهد له خزیمہ فهو کافی نن بعد چې عدالت کې خزیمہ چا لپاره گواهی وکړه ورته یوازې ځان کافی دی محدثین ورنوم کې خود ذو شهادت چې سره یو دی ایو د شهادت په دوه شهادتونو محسوب دی د یو شهادت لا په دوه شهادتونو باندې حساب دی من یشهد له خزیمہ په کتاب القیاس کې موږ دغه خبره کوو چې کله شی هغه اختصاص او خصوصیت دا حد وي نو قیاس د غیر باغ باندې نه کیږي نه کې موږ وله کده خزیمہ شهادت دا خلاف القیاس دا د خصوصیت لہذا د دې کې غلط نشي راځي چې خزیمہ ډیر رښتونه سره نو په یوازې ځان د شهادت د دوه شهادتونو قائم مقام دی او ابو بکر دنه ډیر زیات دی نو یوازې دا شهادت دی اتوماتیکلی دوه شهادت موږ دې باندې قیاس کوي دا خزیمہ ابن ثابت خصوصیت دی دې باندې قیاس د ابو بکر او عمر او د عثمان او علي او یو روایت کې راغلی دی چې
اتنا سورہ توبہ کم صحابی سر منبشو دا غنامو حارث ابن خزیمہ وصل زید ابن ثابت ہوئی کہ لم اجدہ الا مغابر ماذا نمندر مگر کم دے ابو خزیمہ سر ندغل قانون ورطنفتر او باسو کہ زید ابن ثابت با قرآن تواتر تا بورسید ستا بورسید حق تا تواتر تا یو کس بشادت قرآن نلکر انتا بشادت دیو ابو خزیمہ دے نال قانون نفتر او باسو کہ لم اجده مکتوب خزیمہ روایت چاوجی دا آیت دم تیاد دی سورہ توبہ آخری ہے تچ لقد جاءکم رسول لکرشتے صحابی جوڑیونا ویجی ما تیاد دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم حریم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش لكلي يخرجتا هذا زيد بن ثابت وجه ابو خزیمہ تاریخ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان خبر پاکی سوال بدل تراشی چې بیا خو دا نقل او دا تدوین دا ځنی شي قطعی نشي ځنی شي یقینیت فائدہ نه او دلیل لته دا روایت د زید بن ثابت چې لم الا ما ابي خزیمه الانصاری ابو خزیمه الانصاری سره نو مدر یو کس شهادت باندې مفید یقین نه دی صحیح شو بیا بچا بزرګا دا بیان ساتي ان حدیثو مكتوبا الا كلمه الانصاري يا قول مكتوب بالجاسر نو بهذا نسخه حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نبان حضرت عمر سره نبا المؤمنان امور النبي عليه السلام بي دخلوا حضرت حفصة رضي الله تعالى عنها تردا امانت پروتو حتى زمانہ دعوت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
یو مسله یو بل مړول اساس او اصل کړو دې څه وایي کرقاریت دعا شته او نشته او لوړ او نشته او مړ واورېدل او وای نه ورېدل او دعا او دعا وای دعا وای یو سړي په د یو سړي په دعا د دوه مریانو جګړه شو بل ته یو ورته دعا وایي چې کافر کې یو بل ورته دعا وایي چې کافر کې دا جګړه وکړه ډول تاسو وېداستا په دعا تاسو مونږ جګړه نه ورته د دعا څخه کم دی مریانو ورته مشکل علیهم الضالین او غیر المغضوب علیهم الضالین مشکل وایي هغه کله چې جګړه کوي سره مشکل زمون دینو کوم له هغه نبته مریانو جګړه خلاص اذا خبرت چې موږ نه کوي بیا پروګرام خلاص اوس موږ په دا کار اخته موږ خلک په موږ نه متنفر کوو او چې د دعا ځواب ته ګڼل سره د دین نه متنفر کوو چې دعا والا مسله یو ځای ته ورسو د دین نه کوو چې حلوا والا مسله یو ځای ته ورسو د دین نه متنفر کوو او مونږ اورېدو نه اورېدو والا مسله یو ځای ته ورسو دلته چې څومره طالبان راغلي یا نور راځي نو مخکې نه پوهه وایي مخکې چې ګلابا دا درس ګوره د سیاسي فکر درس دی سیاسي فکر درس دی لیکن دا جګړې مګړې نشته الله دې دلته باندې تیز تیز هغه زموږ جماعت کې وایي نو ته دعا کړئ نو موږ ورته وکړو څوک پکې دا راشي هغه یې اول چې زموږ جماعت ته ورسونه موږ وځو تاسو حضرت کارو مسکنه الحمدلله موږ دا کله واحد کړل چې موږ د جګړو ته نه پریخو د جګړو ته نه پریخو دلته کې او کا فرض په څیر دعا وکړو څو غره تاسو ته صحیح شو او سنت پیدا وکړه نه په څیر خلکو ته چې راځي چې څو غره چې ولیکو هغه دا مسله ده دا انسان مليار ناغی مناظره و پدی علیہ السلام پاک مشپبانی کفارتن خدای استجیب کو نجده پا دا مشپبانی ما خیر اللہ خوردی و کپتیر خوردی و پدی جگره و یو بلی کافر کو یو بلی او دیکی پی الغارو شو نو بس انا دوارا قسم مولیانو تاوی دیوان سر دیوان سر ادرگی پتیری والا مدرگی خلبیری والا مدرگی دیوان پتیری والا دوارا ادرگی اٹون بیستون لرکنو فتنه تاثوی فتنه تاسو امریکای د نیو ورلد آرډر په اساس باندې په 16 مارچ باندې یو دیالوس مکاتي چارټر ریلیز کړل موږ خپل تسلط برقرار څنګه ساتو او اسلام چې په تور نظریه زموږ مقابله کېدونکي دی دا به څنګه تاسو ته راځو نه اړیر کوهان خلک دي څه کړی دا چې مسلمانانو کې دوه قسمه خلک دي یو ریلیجیس مایند او دویم سیکولر مایند لا مذهبی چې دغه مسلمانان مذهبیت له حاکمیت نه ورکوي مذهب له حاکمیت نه ورکوي او دویم هغه چې مذهب له حاکمیت ورکوي نو دې ته وایي ریلیجیس یا مذهب یو مذهبي دي نو دې قوت پارا کولو د پارا د مسائلو جګړه او یو لا مذهبي دي نو دا غي قوت پارا کولو د پارا د او د قومیت جګړې دی ورکوي نیشنلزم او ټرایبلزم هغه یې جګړې پیدا کوي او دوی له جګړې په مسلو پیدا کوي چې کې وحدت لکه مسلمانانو کې وحدت راځي نو د امریکای بیړه ورکی نو دیو چې مونږ وایو چې نه کوی او الکار د امریکای جوړه ته پوي نه خو الکار دا پته نشته تاسو کوم خلی تو کوم خلی سره په دې نه پوي لازم دی د دې حرکت د دې فائدہ چاته نه تاسو مثلا چې مونږ جماعت طرف نه راو نو بس دې ټول شو دي ورمزه مسلې نه کوي فإنا لله وإنا إليه راجعون ذاتنا جگدا صحابی دے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سنو میں دے حذیفہ ابن الیمان زی مقبری رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ
دے مدین کی قبر مبارک دی اور سرخوات سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دے سرسر جابر ابن عبداللہ نو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر آگے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے ویچی نوبت بھی طرح سے دلے دے چیو بل ملکی اور لفظ ورته وي ادرک هذه الامه ادراک ته دې امت کا یعنی دې هلاک ته روان دي ته ادراک کو وجود ولا ورکا پھر قواعد د امت په شان راستل دا ادراک د امت ته دې ته ژوند کرنے والے ادرک هذه الامه دې امت ادراک کا لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر بیا راو بن زید ابن ثابت اور سرے بل صحابی کا عبداللہ ابن زبیر اور بل ورسرہ کا سید ابن العاص اور بل ورسرہ کا عبد الرحمن ابن حارث ابن حشام سلور کسان د سلور تنانو یو کمیٹی جوڑا کرا اسٹینڈنگ کمیٹی وہ تو جدید اصطلاح کی سوائے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ندا قرآن کریم کی جمع و تدوین کی اسٹینڈنگ کمیٹی صحیح دی اسٹینڈنگ چیئرمین زید ابن ثابت اور پورے نسخے کی چا سر سن رہے ادارہ جمع کی جو قرآن کریم اور حضرت اولا نسخہ چپراتا ہوا آگے ہم راو مستا دویتے ہوئے اس قرآن پہ ہوگئے جمع کی پتی ترتیب بانے آغا ترتیب چکمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نزد کرے دے لیکن نبی علیہ السلام وہ باقاعدہ کیسے روی چردی صورت پر ترتیب پہ اعتبار سرا دا سورہ التوبہ دے دا انفال کسے لگی دے دیتا ترتیب دا کچھ موجود دے اور ترتیب عثمانی ہو کہ تدوین دے ترتیبہ لگے عثمان کرے نور دا ثابت بالوحی لکھا دا ترتیب ثابت پسر ہے لیکن نبی علیہ السلام منشن کو کہ دا صورت دی صورت کسے اور دیوی چیز اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیئین کل اسٹینڈنگ کمیٹہ کی ممبران اختلاف پیدا شی دا لفظ جدا سے نجی دا لفظ دا سے لیکن یو صحابی با نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے ہو محب الدین بل صحابی با رستے ہو مالکون یوم الدین بل صحابی با رستے ہو ملیک یوم الدین بل صحابی بلستے ہو ملک یوم الدین بل صحابی بلستے ہو ملکہ یوم الدین لیکن بخاری کی دال دا حدیث را دی لقد انزل القرآن على 7 احرف ومختلف لغات نازل لی واول ما نزل بلغت قریش بنے لغت نبی علیہ السلام تو قرآن کی راتا لغت بدچاؤ قریشیان ہو ذکر بالذات اولین مخاطب کو دیوان قریشیان نبی علیہ السلام پخپنا قریشی ہو نوتے چی اختلاف و پیداشی زید بن ثابت کو انصاری تاثرے والا قریشیان لے چی اختلاف و پیداشی نورتے فاکتبوه بلغت قریش اغلقت بیا بلغت قریش لکی فإنه قد نزل بلغتهم اولا لیکن قرآن اولا نازل لدی بلغت بانیو نسخے انہی کلی سنور ویروہ خمسہ پنزو
صح ونسخې ولیکلې ابو حاتم وہی پر روایت ابو داؤد کی یو نسخه مکی معظمه ته ولېږله دا د مختلفو صوبو دارالخلافې دي یو شام ته ولېږله یو یمن ته یو بحرین ته یو کوفه ته یو بصره ته لکه پیښور ته کویټ ته کراچۍ ته یو مرکز ته اسلام آباد او یو نسخه پرې د مدینه منوره کې دا فیلر ایریا اوس حضرت عثمان امر وکړ په ټولو باقي نسخو نو دوه روایت راځي ان يحرق او بل روایت ان يحرق بخار معجمه باندې يحرق او بل روایت ان يحرق وحامه ملي باندې نو يحرق ریزه خرق او دویم روایت يحرق چې ودې سوزول شي ابراهیم یو عالم دی هغه وایي تحریق د هغه کاغذونو چې کوم کې اسماء الله لیکلي دا مکروه عمل دی او ابن بطال وایي دا جائز دی ځکه وایي دې سره کامله محو راشي تحریق سره نو دا کاغذ د پامالېدو نه بچ شي دیو جن د علماء طریقې پکې مختلف دي بعضې علماء د قرآن د زړو بوسیده نسخو د هغې اغراق کوي دریاب کې ورغورځوي غلو دریاب ته چې غاړه ته وراتلو امکان نه او بعضې علماء د هغې تحریف کوي سوځوي او بعضې علماء د هغې دفن کوي په مقبره کې نور ډوغل ورته وکړي هغې کې ورخښ کړي بل شی بل بحث د بحثونو نمبر خپل ورکوي چې څو بحثونه مو لیکلي تفسیر القرآن دا ماخوذ ده د فسر نه فی او سین یا سین او فی چې په میزان د عربو د فا عین په ځای راشي فسر یا سفر نو دې کې معناوي د کولاوېدو د کشف او تفسیر الکلام لیکن مانا د کشف ده سفر ته سفر ځکه وایي چې کشف د بلا ډېرو مناظرو پکې وشي سهار راختو ته اسفار الفجر ځکه وایي ټول څیزونه پکې منور شي نو تفسیر الکلام پیدا کردن معنای سخن د خبرې معنا پیدا کول
دویمه معنا وا کردن چیزیں را وا کردن کلاول. او په اصطلاح کې تفسیر علم يبحث فيه من كتاب الله من حيث أنه يكشف به مراد الله تعالى. تفسیر هغه علم دی چې باس کول شي په دې کې کتاب الله نه و اراده پکې سي خوص بالآيات للابطال لي خوص بالآيات للاطلاع على مراد الله. قرآن آیتونو کې وو په والدې لپاره چې د خدای مراد معلوم شي چې الله موږ باندې څه کول غواړي. ومن يبحث فيه من كتاب الله من حيث انه يكشف به مراد الله. او موضوع تفسیر اخو معلومه ده قرآن هی ده ذکر بحث پا گرسنه کولش علم يبحث فيه من كتاب الله. او غرض او غیر تفسیر الاطلاع على مراد الله وإصلاح العلم والعمل وحصول سعادة الدارين. خدای په مراد پوه شي چې اصلاح د علم او عملو کې او د دارین سعادت دلته نصیب شي. د تفسیر باب کې دو امور نور دي. یو تعویل او بل تحریف. تعویل اول یؤول باب تفعیل دا آل یقولنا او آل یقول په معنا ده رجع يرجعو. نو اول یؤول په معنا ده رجع يرجعو. نو تعویل په معنا ده ترجیح نه. لغوی ترجمه ده گردانیدن کلام الظاهر بخلاف ظاهر. کلام اړول دي د ظاهر نه خلاف ظاهر ده. اصطلاحا صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله وسنت رسوله. یہ تو تعبیر ہوئی خبر میں چلتا مفسر نہیں لکھی خلق کله وړي وي قاضي صاحب په کې دا تعبیر کړی دا کوم مفسر دی کړی مې ټول خبره مفسرین ورلې چې وګورم اخر موږ څه د لوړا خوراک نه نشي. صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله وسنت رسوله. تعبیر قرآن کې هغه ناروا دی چې د کتاب الله او سنت رسول الله مثبتات سره خلاف وي. داغی مثبتات سره خلاف نہیں. یا قرآن کلام قدیم دی. کلام قدیم مانا دا چې هر دور تقاضی پوره کوي. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا کوم خبر چې ګوره ځان سره یاد ساتي عن المعاد وعن غاد وعن ارمی. او بل شی دی ورسره تحریف. تحریف ده حرفنا
ہر کوئی طرف تھا. ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اللہ تعالیٰ و انسانانوں کی بعضی داسے ان کا مقلشتا یعبد اللہ علی حرف چدئی دا خدای بندگی کئی خود بندگی دی میدان تر راگردی کی نا پا دی سنڈا و پا طرف اولاری خواہ دا بندگی میدان تا اصل کی بندگی اگلا چه سڑے دا بندگی پا دی میدان ورگڑ شی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف پا طرف اولاری گوری احوالو تا گوری ان اصابہو خیر اطمأن به که ورته خیر د دنیا ورسی نو دې مطمئن شي چې بس په داسې پاتې کېدل پکار دي. وان اصابته فتنه او کله دین کار کې مصیبت راشي نو انقلب على وجهه بس بیا پشاشي ځکه لا ورګړ شي خو نه په پوره ولاړی نو بیا پشاشي الله تعالی خسرت دنیا والآخرة دنیا هم تباہ شو ځکه سره معتمد پاتې نشو آخرت هم تباہ شو ځکه د بندګۍ په میدان ورګړ نشو ذالک هو الخسران المبین. دا څه قرآن دی ستاسو ایمان ورسره تعلق کیږي نه ستاسو ایمان ورسره تعلق کیږي اسه قرآن دې لپاره چې سړی په کې بصیرت پیدا شي اوف الله اکبر ایمان باندې تاسو شي یو روایت سره چې څومره فطری انداز سره الله تعالی لګي دا څومره عجیب انداز سره نقشه پیش کوي. من الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. دنیا یې څنګه تباہ شوه چې سړی معتمد نشي ډاواډول دی هیڅوک به په اعتماد نه کوي. سړی پرونی تبلیغ کې چله لګولې نه هغه بیا د جواره میدان ته ناست نه دی خلاص خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. دنیا کې مې اعتماد پیدا نه کړ نو دنیا یې تباہ شوه آخرت خو ځکه تباہ شو چې د بندګۍ په میدان ورګړ نشو په پوله ولاړو څنګه چودي سي د پاکستان تصویر ورکړه ا چودھری رحمت علی د پاکستان دا تصور دور کړو څنګه پیرا نو حرف دا په معنا طرف دی او تحریف دا په معنا د تحویل او د تغییر دی. اصطلاحا معنا به دی صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. اول کلام دی ظاہر تدا سے احتمال تھا کہ اگر مخالف بھی دی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ انشاءاللہ دا اصولی مباحث کو بنیاد قرآن کی گنہ بصیرت پیدا کی ہے. تعویل عمل ممدوح دے باعث ثواب دے اور تحریف عمل مذموم دے باعث عذاب دے. اور دم تحریف باب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من فسر القرآن برائه فلیتبوأ مقعده من النار. چاچہ قرآن کے تحریف کو زان نہ پانے دوزخ کے ذائع تیار کر. بل بحث طرق تفسیر القرآن و انواعه.
تفسیر القرآن بالقرآن. دے بیا خپل کور کې دو ځای ته منقسم دي. تفسیر القرآن بالقرآن متصلا اور تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا. دا اول مثال سورہ بقرہ آیت نمبر 187 یو سلوات کیا ومکتو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم جائز گردول شوی تاسو د پارا ليلة الصيام پشپد روجو کی الرفث إلى نسائكم. الرفث لغتا هو الكلام عند الجماع. دا تکلم دے چې د خاص وخت کې دا جوړه کوم تکلم کوي. نو کنایه د جماع نه جماع دې ترجمه نه ده. دا جماع ته کنایتن مراد ده. وحل لکم جائز گردول شوی تاسو لپاره لیلۃ الصیام پشپد روجو کې الرفثو اجماع کول الی نسائکم بیبیان سره. وهن لباس لکم دی جامد تاسو لپاره وانتم لباس لهن او تاسو جامع دوی لپاره. وهن لباس لكم وانتم لباس لهن کنایه ده د کامل تعانقنا چې تا کس نه گوید بادزی من دیگرم تو دیگری من تو شدم تو من شدی و من جا شدم تو تن شدی تا کس نه گوید بادزی من دیگرم تو دیگری. یک چاند و کالج جسے دوئے خدای تینا تعبیروں کو فہن لباس لکم وانتم لباس لہن بانے. چدا دا دوئی ختم کھا دوئی او سنویت دا ختم دی وحدت راغلے دا بدن دا ہر جز تقاضاوی دا لگیدو دا بدن داغا جس طرح. دیو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی فغسط جنابت تحت کل شعرت جنابت. چونکہ ہر مسام زان لفخبل لذت رستی دا دیو جنا غسل دا سائر البدن فرض دے فغسط جنابت. صحیح خبر پریکٹسل تعلیم ساتھی. وهن لباس لكم وانتم لباس لهن. نو کنایه د تعانقنا جواب ادویم مانا وهن لباس لكم وانتم لباس لهن. تاسو جامع دوی د پارا ادوی جامع د تاسو د پارا. نو مانا دا فلا تحتقوا ستر نسائکم ولا يحتقنا ستر ازواجهن. فلا تحتقوا ستر نسائکم ولا يحتقنا ستر ازواجهن. تاسو دوی جامع دوی د چا جامع ده ناسنه چې تدوسا حجره کې ناس ته خپل دوستان سره د خپل خزم خبرې کوي او خزه په محفل کې ناس دی او هغه خپل سهیلو سره د خپل خاوند د خاص کیفیت تذکری کوي. دا خوستا میان عاشق و معشوق رمزی
کرام الکاتبین هم خبر نیست. دا خدا سے رمض ہے چې کرام الکاتبین ته هم خبر نشي. نو استمه لګیا د اوس بازیوی دا چې به غیرت وسړي کني دا نو دا دې دلایل دا دې ابازیوی دا چې به حیا خزا دا خاون کیفیت ذکر کوي نور خود خاون لګیا د خپل خود کیفیت ذکر کوي پردو ناری نو الله تعالی دا چې باندې کوي وګوره دغه کشف د احوال تمره خبيث شي دي چې الله تعالی چې زموږ خالق د ټولو کیفیت باندې عالم دی ناغوم دا په محاوره ذکر کوي دا سلل تولای کې وړو خبره چې هن لباس لكم وانتم لباس لهم موږ په پښتو محاوره کې دا چې خبرې کولو ده چې دا چې کوم مبهم غونې الفاظ موږ تولای کې وړو څه تورای کې والو معنا څه په کنایات خبرو چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن